أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. सूरत की मसला हिल हरमत बयानीगी और सूरत पलस और अबवाबों की तकसीम है। आयत नंबर 58 पूरे दो बाबुल वेदी शिवी दी और दे आयत करीमा ना अतम बाब है। और बदी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सजर वर्कई उलमा की सूफ का नकार बुलियान का। कुल वाया ए ज़मा महबूबा ऐलान का या अहलल किताब एक किताब वालों के और मुलियानो हल तंकिमून मिन्ना तस्मायुदु नक़म सदोइली की इंतकाम हस्तलबल अदला हस्तलबल बदगणल बल शाबानी गुस्समिस्तल खफगान कवल नफरत कवल ऐब गणल लो हल तंकिमून मिन्ना तासु बद न गणल ज़मूंगना तासु बदल न अखली ज़मूंगना तासु इंतकाम न अखली ज़मूंगना तासु खफगान न कवई ज़मूंगना तासु ऐब न गणई ज़मूंगना तासु गुस्सनु बासी ज़मूंगना इल्ला अन मगर दे वजह आमन्ना बिल्लाह चुमुगा ईमान रोड़े रे अल्लाह वमा उन्ज़िल इलैना और पहाड़ा चराली गले शेवे दे ज़मून तरफ था वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लु और पहाड़ा चराली गले शेवे दी मक्के दा कुरान में ज़मूंगा जुर्म और कसूर ज़मूंगा ईमान बिल्लाह दे और ईमान बिल कुतुब दे अल्लाह और अल्लाह पैगाम बांधे ज़मूंगा ईमान दे तासु ज़मूंगा ना बद गणई और ददी वजह ना तासु दूसरा दुश्मनी गए। रजुल मोमिन सूरतुल मोमिन स्वयं जी 28 रजुल मोमिन अगर खल्क तोई
اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، تاسو یو سړی وژنئ موسی علیه السلام دی وجنه چې هغوی ربي الله کې. او سورة البروج سورة 8 وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله، دے کافرانو چې مؤمنانو د پاره کندې جوړې کړې وي اور پکې بل کړي او دی پکې ورغورځول، نو بد نه ګڼل دي کافرانو، بدل نه اخیسته دي کافرانو، نفرت نه کولو دي کافرانو د دې ایمان والو مگر د دې وجنا چې دی په الله ایمان لري. او نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې بیت الله کې مشرکان را پڼ شوي او ابو بکر رضی الله عنه راغی او خلق له دکی ورکوله او نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخلاصولو نو چڑا چڑا کی ویل اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. نو این کتاب والو بس زمونږ جرم دا دی چې موږ د الله توحید او د الله پیغام منل تاسو زمونږ بدګړي ولی وان اکثرکم فاسقون. واو تعلیلیہ پماند لام، واو تعلیلیہ پماند لام، وان اکثرکم زکه چې زیاتر استاسونا فاسقون فاسقان دي. فسق نه مراد فسق ده جی عقیدی کفر چې څه وایي وجه دار چې اکثر استاسونا کافران دي، اصلی کافران دي، اکثر استاسونا کافران دي. په تقدیر کې کافران لیکل شوي دي، زدیان عنادیان دي. صحیح ده؟ ها بعض خو هغه چې غیب آباد کې ایمان قبول کو درې فاسقانو د رزق نه به وته کړه بیا باقي فاسقانو کې نه راغله. دلته فاسقانو نه مراد هغه فاسقان چې په هر جهان کې فاسقان دي، تقدیر کې فاسقان لیکل شوي دي تر مرګه پورې، او تر مرګه فاسقان او بیا قیامت کې هم فاسقان رزق کې ورسي. نو اکثریت پدې کې همدغه البته بعض هغه چې هغه منونکي بیا ایمان قبول وان اکثرکم فاسقون. امام آلوسی معنی تفسیر روح المعانی کے لئن اکثرکم فاسقون ذکر سے زیادتر استاسون فاسقان. او امام المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ معنی کی وَعْلَمُوا أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. پوها شئی چه بیشک زیادتر استاسونا، پوها شئی چه زیادتر استاسونا فاسقان دی، پوها شئی چه زیادتر استاسونا فاسقان دی. او یو بل مانم ډېر خوندوره معنا دا وګورئ کې یوس وان اکثرکم فاسقون هل تنقمون منا، تاسو بد نه ګڼئ زمونږ نه الا اعتقادنا مگر زمونږ دا عقیده چې ان اکثرکم فاسقون چې زیادتر استاسونا فاسقان. مونږه استاسو باره کې دا خیال لې چې تاسو فاسقان یې، مونږ استاسو باره کې دا خیال لې چې تاسو بدعتیان یې. نو پسې د دې چې مونږ تاسو ته وایو چې تاسو کې دا بدعت ته تاسو پکار داري چې ځان نه دا بدعت وباسئ، پسې د دې دا زموږ جرم شو، تاسو مونږ سره دښمني شروع کړه. خیال یې ساتره هل تنقمون منا الا اعتقادنا ان اکثرکم فاسقون. تاسو بد نه ګڼئ زمونږ نه مگر زمونږ دا عقیده چې زیاتر استاسونا فاسقان. نو استاسو باره کې دا وایي چې تاسو د الله د کتاب نه انکار کوئ، د الله د پیغمبرانو دشمنان یې، بدعات کوئ، نو تاسو پسې درې چې خپل دا جرم د ځان نه وباسئ. زمونږ دا حق گویی، زمونږ دا حق گویی، دا حق پرستی، دا حق ته حق ویل، باطل ته باطل ویل، دا زمونږ جرم شو، دا زمونږ جرم شو.
قل هل أنبئكم بشر من ذلك قل هل أنبئكم بشر من ذلك ہر کلا چتا مسئلہ توحید بیانے لکھے گا ہر کلا چتا مسئلہ توحید بیانے ہر کلا چتا رد شرکیات او دا بدعاتو کے ہر کلا چتا حق تا حق او باطل تا باطل بے ہر کلا چتا صحیح تا صحیح او غلط تا غلط بے منکرین بتا تا شرعی وی او استادین تا بہم شر وی کینے منکرین با تا تا شرعی وی چی دا شر راغستے رہے او استاد بیان دا توحید تا استاد بیان دا حق تا استاد دین تا وا شر وی چی دا شر وی او تا تا بوئی چی تم زمونگا بدی شی استادا دین او استادا مشن او دا کارم زمونگا بدی شی تم شری استادا دین او استادا مشن هم شر نبی علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ تبعی ما نعرف دینا شرا من دینکم ما نعرف دینا من نپیشنو یو دین شرا چی اگر بد وی اگر ناکار وی من دینکم دستاسو دین دا سبے ما نعرف دینا شرا من دینکم مونگا نپیچنو زمون علم کی نشتا یو دین چی اگر ستاسو دا دی دین نهم بد وی او ستاسو دا دی دین نهم ناکار وی تاتا مویر شر دی راغستے شریع ناکار و ناکار کارون دی راغستے نستا جواب کو محقی کم چی قرآن تاتا خود ہے تبورتو یہ راشا رورا راشا ملگریا چی تاتا زوخیم چی دار شر والا دین و شر والا مشن و شر والا خلق دیسو قل اوایا اے زما محبوبا هل انبئکم آیا اطلاع در کمتاسولا آیا خبر در کمتاسولا بشر من ذالک پناکار دین من ذالک ددینا ذالک کی اشارہ دین دا توحید دا آیت نمبر 58 کی دیر شو اذا نادیتم الى الصلاة ندا الى الصلاة کسی دی اذان کسی دی توحید دے کرنا ذالک کی اشارہ آگئی ترہ اذان ترہ یعنی توحید ترہ آیا خبر کم تاسو پناکار باندی پناکار دین باندی من ذالکا ددینا لیکن دین چی زمونگا دے چی اگی کی ایمان دے پا اللہ ایمان دے پا قرآن تاسو ورطا شروعائی راشا شر خودے نا فتو ورطا شروع راشا چی دین زیاد ناکار دین دے خبر کر خبر کر خبر ہوئے گی سے کر ہوئے گی حل انبئکم آیا خبر کم تاسو بشر پناکار باندی من ذالکا ددی دیننا دا چپکن منگل مثوبتاً پا اعتبار دا سزا عند اللہ پنیستان ایک دا اللہ پنیس چرا انجام اعتبار سرا دا طول ناکار دین دا چا دین دے آغا دیننا او آغا کس نتاسو خبر کر دا اللہ پنیس چه دا طول ناکار دین دا کم خلق دے پا اعتبار دا انجام نو آیا تاسو آغا دین دا خبر کر دو خبر بستر کا تاسو تاسمنن کون بیا بمخرجو یو دا هل انبئکم بشر من ذالک دا من چروڑے دے دین دا ثابتی کی چی دا شر اسم تفضیل دے دا شر سر اسم تفضیل دے
لکه نن به مونږ دا ووایو چې دا شر سره من راوړو که نه نو دین دا ثابتېږي الفاظو ته تاسو وګورئ تاسو وایي زمونږ دین شر دی نو دین زیات چې کوم ناکاره دین دی نو هغې نه تاسو خبر کړم نو دې نه خو دا ثابتېږي بیا چې دا دین اسلام کې هم څه نه څه شر دی دا ته نه روزي هل انبئکم بشر من ذلک آیا خبر کم تاسو پناکار دین د دې دین نه معنی خدام ته روزي بیا کنه چې دې دین کې سره شر شته او تاسو دین دا غیر هم ناکار نو جواب دا دی چې دا الله رب العزت د حقیقت عقیده مطابق کلام کړی دا الله رب العزت د حقیقت عقیده مطابق کلام کړی دی بالفرض والتقدیر بالفرض والتقدیر یعنی تاسو وایي کنه چې تاسو دا دین زمونږ د دین متعلق تاسو وایي چې دا قرآن دا توحید دا شر دی دا ناکار دین دی زعوبه تاسو د وینا مطابق شر دی بالفرض که زمونږ دا دین ناکار وي راشه چې د دین ناکار دین نه تاسو خبر نیکو دین زمونږ خو شر نه دی ناکار نه دی ستاسو د خیال مطابق ناکار دی زدیږي دا بالفرض که زمونږ دا دین ناکار وي راشه چې د دې نه زیات ناکار دین نه خبر یو خدا دویم دا چې مثوبتن ثواب ویلې کېږي جزا د خیر ثواب ویلې کېږي جزا د خیر ته بدلی د خیر ته بدلی د نیکۍ ته بدلی د نیکۍ ته څه ویلې کېږي بدلی د نیکۍ ته څه ویلې کېږي بیا د دې څه مطلب آیا خبر کم تاسو فناکار باندې من ذالک د دې دین توحید را مسوبتن په اعتبار د سوال راځي کنه راځي ما تاسو لفظي معنی خبره حل کړه په اعتبار د سزا صحیح ده کنه نو په اعتبار د ثواب مسوبتن لفظ یې راوړو دا ثواب ویل کېږي جزا او بدله د خیر ده حالانکه دلته هو جزا د شر بیانېږي او جزا د شر ته عذاب او سزا ویل کېږي دلته بدله د شر او د ناکار دین بیانېږي سزا لفظ پکار عذاب لفظ پکار لفظ د ثواب وروړو حال دا چې ثواب ویل کېږي بدلی دا نیکه کا شبهرا کرانا جواب ادارے څنګه چې قرآن کې الله فرمایي فبشرهم بعذاب الیم دې منکرین لا بشارت ورکا د دردناک عذاب حالانکه لفظ د څه پکار دی تخویف پکار دی لفظ د بشارت وروړو تحکمن تاها کاف میم الف یعنی بطور استهزاء مون بدوایو د دې په زخمونو د مالګي جوړولو لپاره لکه علامه یو کس ته ویل کو مبارک شه ستا چې کوم د ټول فرمانبردار زوی و غمر شو نو یار څومره لوی غم دی هغه لپاره او تر هغه ته مبارک شه نو دا خدای دا غم یو په دوکو کړه نو همدغه رنګي دلته مسوبه لفظ الله راوړو د دې په زخمونو مالګي جوړولو لپاره یا لکه عذاب سره لفظ د اشارت وروړي قران کې د دې په زخمونو مال دې ته ویل کی څه شي تحکمن تاها کافنی ملک وایا خبر کم تاسو بشر من ذالک پناکار باندې د دې دین مثوبتن په اعتبار د سزا د الله پنځ الله د الله په دربار راشه چې خبر دې کړم اکم دین دې اگر دین دې من دا غچا امام نصفی معنی کی تفسیر مدارک کی دین دې دا غچا لکه لفظي معنی خدا نه چې هغه څوک چې الله بلانت کړي بدل ته دین لفظ پټ پروت دی اگر دین دې دا غچا
लानहुल्लाह چې پلانت کړي دی الله دین دې د هغه چا لعنहुल्लाह چې پلانت کړي دی الله د لعنتیانو دین د انجام لحاظ سره د سزا په اعتبار د ټول راکار دي وغضب علیه او دین دې د هغه چا چې غصه کړي د الله په هغه د مغضوب علیهم خلق دین د ټول راکار دي وجعل منهم القردة والخنازير او دین دې د هغه چا چې ګرځولي دي الله د هغینا القردة شادوغان والخنازير او خنزیران اچھا چاله الله بزوغان او خنزیران جوړ کړی دي د هغه دین د ټول راکار دین دی وعبد الطاغوت ومن عبد الطاغوت او دین دې د هغه چا عبد الطاغوت چې بندگی کړي د شیطان مړه سما دین ته ناکار دین وې راشه چې زوی مچ ناکار دین د چا دی ناکار دین د لعنتیانو دی ناکار دین د مغضوب علیهم دی ناکار دین د هغه چا دی چې الله دې بزوګان او خنزیران جوړ کړو ناکار دین د هغه چا دی چې د شیطان پوجاری دی اور کناو الله چلال کې راغلی چلال کې راغلی گزاره نه کوي من لعنه الله دین د هغه چا د ټول ناکار دی چې الله پلانت کړی لکه لږ الفاظ کې موږ دا وایو خلاصتاً دا وایو چې یا خلقا ستاسو دین دا د لعنتیانو دین دی ستاسو دین دا مغضوب علیهم خلق دین دی ستاسو دین دا بزوګانو د خنزیرانو دین دی ستاسو دین دا شیطان د پوجاریانو دین دی نو دوی وایا چې ستاسو دین ناکاره دی که زموږ دین ناکاره من لعنه الله دین دا هغه چا چې پلانت کړی دی الله ولې پلانت کړی دی زکه حق پټ کړي کتمان د حق سبب د لعنت دی کنه کتمان د حق سبب د لعنت دی کنه کوم سورۃ بقره سورۃ سپارہ دویم سپارہ آیت نمبر 159 روبا سے دویم سپارہ سورۃ البقرہ آیت 159 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون سوچ الله کتاب او سنت پیغمبر پټي نو دا خلق لعنتيان دي نو مل لعنه الله هغه څوک چې الله په لعنت کړي د څه په سبب لعنت کړي د حق د پټولو په سبب کتمان د حق سبب د لعنت دی وغضب علیه او غصه کړي د الله په هغه باندې وغضب علیه او غصه کړي د الله په هغه باندې یو غصه لپاره هم سورۃ البقره ته موږ لاړ شو خیر آیت نمبر 61 گوره 61 دی سورۃ البقرہ آیت 61 چکنا بنی اسرائیل لبمن و سروان اتله تیار دیویل چې نه کنا موږ سبزیانې پکار دي بادرنګ پکار دي اوګه پکار ده دارونه پکار دي پیاز پکار دي قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة او وهل شو بديبان مهر د ذلت او د خواره ظاهري مسكنتهم باطني خوارهم وباءوا بغضب من الله
اور راگیر شو دی دا اللہ پا غصہ کی. دا اللہ غصہ کی راگیر ولی شو ناشکری. دا اللہ غصہ کی ولی راگیر شو ناشکری. او آیت 90 مگوئی من سورة البقرہ. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. نبی علیہ السلام سره حسد کولو چې په دغه قرآن نازل شو په مونږ ولې را نه قرآن مونږ یو کس ولې الله پیغمبري ورنکړه حسد. نو دا حسد دا وجه فباءوا بغضب على غضب. دا الله په غضب کې او په غصه کې راځي. دا الله د کتاب نه انکار دا وجه او د حسد دا وجه دا الله په غصه کې راځي. نو من لعنه الله دین دا هغه چا د ټول ناکار دین دی چې الله پر لعنت کړي دی. ولې پر لعنت کړي؟ د کتمان حق دا وجه نه. اول پر الله غضب دی دا ناشکرۍ دا وجه او دا حسد دا وجه او دا کفر دا وجه. وجعل منهم القردة والخنازير او ګرځولي دی الله د دوینا ګرځولي دی جوړ کړی دی د دوینا القردة والخنازير. القردة والخنازير شادوغان او خنزیران. شادوغان بیزوغان ته الله ولې جوړ کړو؟ دا الله حکم کې ټال بټول حیلې بهانو. نو د حیلو بهانو دا وجه الله رب العزت دین جوړ کړ شادوغان. او درې بیان شوی دی تاسو ته سورۃ البقرہ کې آیت نمبر 66 67 آیت نمبر 65 66 65 66 آیت کې وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا اور دې پسې انعام دې ور پسې اعراف کې بیا راغی پورا تفصیل دی چې خلک وو د دریاب په غاړه پاتې کېدل او الله رب العزت باغی باندې د سوجنا د هفتې د ورځې ښکار حرام کو. دا د ټول خوراک چې او بیان بنور ورځو کې به طور امتحان یوم نو د هفتې په ورځ به یوم سبتهم شرعا د هفتې په ورځ به داسې ښکارو د دریاب هغه ټول مخبت نه ډکو. او یوم لا یسبتون لا تأتیهم د هفتې ورځ به چې نو میان به نه راتلو. دا الله د دې امتحان کولو. نو دې څو کړي دي مختلفې حیلې بهانې جوړ او په مختلفو حیلو ډایرکټ به نه راویسته. مختلفو حیلو بهانو باندې یا به د دریاب نه لښتې به همدکې جوړ کړ باغې کې به اوبه راغې اوبو سره میان هم راغی دي به ورته لاره بنده کړه. په سبا باندې به یې راویستو یاره پښتانه څه کوي خپې په اوبو کې یاره دا خو موږ د اوبو نه راویسته. دغه رنګ یې چا به داسې کول چې چال به ورته د هفتې په ورځ ورویشتو او راویسته بیا د اتوار په ورځ یاره دا خو نن مونږ راویستي. چا به مخ لاس وینځل نو الله په ذریعه باندې به په مخ به یې واچولو او دریاب په ټول ډک و که نه. یو مې دویم داسې راګوتو سرونو ته دا به یې ورړو که به کله جیب غونډه کې او داسې به یې په شا باندې ورویشته اوبه به په مخ باندې راغلې. حیلې بهانې کولې. نو الله رب العزت د دې نه څه جوړ کړ؟ شادوغان. جعل منهم القردة. نن چې حیلې بهانې کوي شیخ القرآن رحمت الله علیه کتاب دی سمت الدرر طا سره دی سین میم قا سمت الدرر باقي کې دوی خپل تفصیل او وضاحت کړه. پورا عبارت ما ته یاد نه او ما نه پاتې شو چې ځان سره مې راوړل. سبا به ان شاء الله تعالی تاسو ته ورون دي ایتونو پلان صحیح ان شاء الله. هغه پورا نقشه کار کړل. هغه ته وګوره چې آیا استاد زماني مدیر داسې دی پیش سمت الدرر کی صفحہ 57-58 ہاں سبب انشاءاللہ تعالی حدیث ربوی لدی حلی بہانی کول نندا حلی اسقاط ندی مختلف حلی لدی او خنزیران دی اللہ جوڑ کرو. سوال لازی شدا خنزیران دی اللہ تعالی جوڑ کرو او چاندی جوڑ کرو. تیگر اہلی کتابو ادھی کی مختلف اقوال دی مفسرین
بعض علماء کرام خدا فرمای چې اصحاب د مایدی یعنی نصارا او کې بعض خلکونه وی الله رب العزت هغه مسخ کړي او خنزیرانه کړي. بعض مفسرین دا لیکي او بعض مفسرین دا لیکي چې کوم د اصحاب السبت کوم چې سورۃ الاعراف کې بیان دي راما چې تاسو د هفته د ورځې ښکار چې به الله حرام کړو نو د دې د سوارانو نه الله رب العزت شادوغان او د بوډاګانو نه ورته خنزیرانه. بعض مفسرین دا لیکي چې سوارانو نه ورله شادوغان او بوډاګانو نه ورله خنزیرانه. بهرحال صورتونه الله رب العزت مسخ کړو مکمل ولا مسخ. دا خبره چې دا موجوده کوم خنزیران او بزوګان دي دا وی دا غي نسل دا خبره غلطه ده. کوم خلک چې الله مسخ کړو کنه صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین اقوال به موجود دي چې هغه یو سورته کې الله دا به تور عبرت ادا کړ یو سورته پس ټول هلاک دا غي نسل ده. وجعل منهم الخزم خلق چې کومه پوره یو قصه کې یو واقعیا کې خپل طرف نه سمایګه مرشکه ورون جوړي خبره ضرور بسره اثر شګوفه وکړي. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. خنزیران دي الله جوړ کړول د معجزات د انکار دروځي. د نعمتونو نه د انکار دروځي. کوم علماء کرام چې فرمایي کړه چې مایده الله را نازله کړه او چا چې ونه منله کوم چې وی چې را نازله شوې ده او چا چې ونه منله د دې معجزې او د نعمت ناشکري کوي الله ته خنزیران جوړ کړو. نو هغه له اثر رفتار د کلام چې جوړېږي نو الله پلانت کړه د کتمان حق د وجنه په غضب کړه د سره وجنه د حسد د وجنه د انکار کتاب الله د وجنه او د ناشکرۍ د وجنه الله په غضب کړو. خنزیران ته جوړ کړول حلو بهانو د وجنه بزوګان ته جوړ کړ د حلو بهانو د وجنه خنزیران ته نه جوړ کړ د معجزاتو او د نعمتونو د انکار د وجنه او وعبد الطاغوت. او خبر کوم تاسو فناکار باندې ټول ناکار دین من عبد الطاغوت دین دا هغه چا دی عبد الطاغوت چې بندگی کوي د شیطان. چې شیطان د غیر الله پجاریان دی کار نو رسول د شیطان خوشاله وکړه دی که هر څومره تحریفات او کتمان د حق او رسول خدا د شیطان بندگی د غیر الله بندگی وعبد الطاغوت د شیطان د وجه نه د نور عبادت شروع کړو شرکیات شروع کړو. اشاره ستاره ستاسو دین کتمان د حق دی اور سببیت ته اشاره ده. ستاسو دین کتمان د حق دی. ستاسو دین حسد دی. ستاسو دین کینه او بغض دی. ستاسو دین حیله او بهانه دی. ستاسو دین کفر دی. ستاسو دین انکار د معجزات دی. ستاسو دین انکار د الله د کتاب نه دی. ستاسو دین ناشکری ده. دی وجه تاسو لعنتیان یې په غضب کې گرفتار شوي یې. ستاسو پلاران نکانو کې بزوګان او خنزیران دي داغي اولاد یې او تاسو د شیطان پجاریان. نو وایي ستاسو دین ناکاره دی او کومه مسأله د توحید بیانو او د الله کتاب بیانو دا ناکاره دی که هغه ناکاره پایت څه سوکوه شو. اولئک شر مکانا یو خواهی دین تا شر ویلو کنا ناکارا ورسر دین والو تم ناکارا وی. نو اللہ فرمائے اولئک شر مکانا تشریف فرماشی تاسو تو دا کسان شر مکانا ناکار دی پہ اعتبار دا مرتبی دنیا کے ناکار مرتبہ و مقام دے او پا آخرت کے ہم ناکار مرتبہ و ناکار زیر دا کسان ناکار مرتبی والد ناکار دی پہ اعتبار دا مرتبی
وأضل عن سواء السبيل او ډیر خطا دي عن سواء السبيل د برابر لارې نه دا عقیدی په اعتبار د عمل په اعتبار د برابر لارې نه نهایت خطا ده. عبدالرؤوف موږ کوم آیت وایو؟ ودرېږه زر ودرېږه سویم آیت اولئک شر مکانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. دا دلی یو بل تکنیک یو بل دا موږ سوې طریقې واردات څه کوي دا یو بل طریقې واردات شاته الله رب العزت موازنه وکړه کنه د حق او د باطل په اعتبار د انجام ټیک شو په اعتبار د نتیجې د حق او د باطل تقابل وکړي. دلته الله رب العزت د دې باطل پرستو یو طریقه واردات بیانې او د دې لپاره تاسو لاړ شئ سورۃ آل عمران د شاوې شاو درېمې سپارې ده سورۃ آل عمران آیت نمبر 72 وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. دا لوی چې کوم مليارو کنه نو دی بخلو کشرانو ته ویل دې چړو مړو ته چې داسې کار وکړي وربشي د مؤمنانو مجلس ته قرآن والو له ورشي دوره سي ابتدا کې با چې ورشي کنه ورته وایي موږ ایمان راوړو موږ تاسو ملګریو تاسو ډېر ښه کار کوئ او دوره سي اخیری حصہ چې کوي یعنی ورسې سره تېره کې را پاسې تېره او انکار تېره خلکو ته وایي چې مړه کړي وایي ٹھیک ده مرافقت دې ته ویل کېږي کنه مرافقت د لپاره حاضرېدل. نو دلته الله فرمایي وَإِذَا جَاءُوكُمْ او کله چې راشي دوی تاسو ته قالوا آمنا وی دی مونږ ایمان راوړی نو تاسو وایي عبدالرؤوف سورۃ المائده آیت نمبر 61 ته تشریف فرمایي وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا او کله چې راشي دوی تاسو ته وی دی مونږ ایمان راوړی وقد دخلوا بالكفر حال داري چې بشکا داخل شو دی په کفر سره حال داري چې بشکا داخل شو دی په کفر سره وهم او دی قد خرجوا بشکا قوتل به بالكفر په کفر سره کچھ بابو کے ورف پشو لند پکې رشو اچھتے بیر ترو تو کچھ بابو کے استاد محترم فرمائے اچھ بابو کے ورف پشو لند پکې رشو اچھتے بیر ترو تو دا خیرن تلو او خیرن واپس راغ تو تلې د قران مجلس ته د قران محفل ته د الله کلام بیانېږي د پکار د تا د خپل عقیده او د خپل عمل اصلاح کړي وا تا خپل د کرتوت او دوبه استوا فطرام کې په کفر لام د په کفر لکه د غوړ منګي پتا باندې یو قطره د حق هم اشاره نشو یا لیکره واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به نه مؤمنات مخشخه ازنه چې راحت چا په خپل باندې یقین وکړي اسنه چې راحت چا په خپل باندې یقین وکړي او دې هم څه شرط والله اعلم بما يكتمون او الله خبو هدي په هغه کانو چې دې یکتمون پټون کی
او بدبختو ستاسو دین کتمان دا حق دے، ستاسو دین حق پٹول، ستاسو دین حسد، ستاسو دین ناشکری، ستاسو دین حیلی بہانی، ستاسو دین انکار دا معجزاتنا، ستاسو دین دا شیطان بندگی، نستاسو دین منافقت تے. یہ آیت کے دا جواب ہو ستاسو دین کو منافقت تے، ناکار دین ستاسو دے کا سبب ہے، ستاسو دین منافقت تے. قاسم ولې لیک شو؟ والله اعلم بما يكتمون، او الله خپوه دې په هغه چې دوی دې یکتمون پټون کی. دا کوم بغض او کینه چې د دې شنو کې راته سره هغه ته پته نشي لګېږي. وما تخفي صدورهم چې وما تخفي صدورهم اکبر، سورۃ آل عمران آیت 118. وما تخفي صدورهم اکبر، او هغه چې د دې سینې پټي او ډېر لوی بغض دی. او بعضې راښکاره شي. والله اعلم بما كانوا يكتمون، الله ښه پوهه دی په هغه چې دوی پټوي. په سینو کې چې دوی څه پټوي که نه، هغه الله وایي ما ته معلوم دی. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. وترى كثيرا منهم أو ونبت كثيرا منهم دير دبينا بعض بیا ایمان نوڑے. وترى كثيرا منهم أو ونبت دير دبينا يسارعون في الإثم والعدوان وَأَقْلِهِمُ السُّحْتِ. يُسَارِعُونَ چه منڈ ترڑ وہی جلدی گئی، منڈ ترڑ وہی یو بل مخی کی گئی، منڈ ترڑ وہی بے سوچا و بے فکرہ، انجام تے خیال نہیں کو. فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَقْلِهِمُ السُّحْتِ. فی الاثم بگناہونوں کے، والعدوان او پسیاتی کے، واکلہم او پخوڑل ددی السحت حرام. یسارعون منڈ وحیدوی فی الاثم بگناہ کے، والعدوان او پسیاتی کے، گناہ و دسیاتیں پکارون کے، واکلہم السحت او پخوڑل ددی حرام. الاثم اقوال دا گناہ. کلوی عزیر ابن اللہ دالی کی تھا الاثم ندی ویناگان دا گناہ. کلوی عزیر ابن اللہ او نصاراوی مسیح ابن اللہ. سو کوئی عزیر ابن اللہ، عزیر دا اللہ ابن میں، نصاراوی مسیح ابن اللہ. دا رنگ پخلا باندے شرکیہ اور بدعیہ کلمات ہوئے. دا رنگ ہوئے اتخذ اللہ ولدا، نیولی دی اللہ نائبان. دا رنگ الاثم تورات کے تحریف، تورات کی تحریف نہ تحریف نہ کتمان نہ حق، دا تورات پٹول، دا تورات دا بعض احکامات پٹول. وینبت دیرو لرا دا دوینا چمن دا ترد وحی فی الاثم پا اقوال دا گناہ کی. عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ. دا رنگی اتخذ اللہ ولدا، دا رنگی گناہ دا جیسا تورات احکامات پٹول. ما کتمو فی التورات، ما کتمو مظہری، ما کتمو فی التورات، ما کتمو فی التورات، حقا شدید پا تورات کے پٹول دے. والعدوان ما زادو فیہا، حقا چھ تورات کے بے رسان نور اضافہ کوئی.
عدوان زیاده دهرن کی بدعات عدوان دے کنا شریعت د حد نه تیرے نه دی بدعات د شریعت د حد نه تیرے دے کنا دهرن کی عدوان د پیغمبرانو وجل د حق پرستو وجل وینه مت ډیر لاره د دینا چمند تړل وਹੀ فی الاثم چې پکولو د پکارونو د ګناه کې په اقوالو د ګناه کې والعدوان او پسیاتی کې احکام د تورات پټي باغی کې منډي وਹੀ تورات کې د ځان نه اضافي کې باغی کې منډي ولنن د قران حکمونه نه پټي اولنن ځان نه روایت نه جوړي او ځان نه په قران دروغ واكلهم السحت او تخورلو د دوی السحت حرام لکه په دین باندې بیا استل کول اشتراء بالدین دین نظریه د ماش جوړولو په دین باندې پیسې ګټل دا حرام ده د دین په نوم به راځم کول اكلهم السحت جو الله رب العزت فرمایي دې خدا حال نو خلق استاسو دین بد دې که زمونږه بد دې ساسو دین کې د الله حکمونه پټول د الله په حکمونو کې تحریف کول بدعات دي د هرنګ پیغمبرانو د حق پرستو وجلی استاسو دین بد شو که زمونږه دین بد شو او شاته باب سره امربت دې کنه اے مؤمنانو تاسو دې خلکو سره دوستی کوئ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء سره ربط دې کنه لبئس ما كانوا يعملون خامخا بد دې هغه كانوا يعملون چې دوی کوي جديد عمل ډیر بد اسم عدوان اكلهم السحت دا ډیر بد عمل حافظ محمد فیضان تاسو شاته کینی یا شاته نه سم نو مخکې لولا ينهاهم الربانيون ولنمن كيدي لرا الربانيون ورزدا اس خبره پوهه الګا دا کار دی ولې نو کولو مطلب دا کار دې چکړې دو خیال دا کار ولې نکې مطلب دا چې وی کا کنه ولا لولا فعل ماضی هم راضی او فعل مضارع هم راضی فعل ماضی قرآن کې راغلی دی کراوای چرته لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين کم صورت حافظان و صاحبان اے حافظ سے دعائے کرو جی توبہ سورة التوبہ بالکل سکن لاس صفحہ دخا لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا لولي نوتلا د مؤمنانو نه یو ډله ليتفقهوا في الدين چې د دین تفقه حاصله کړي لولا نفر فعل ماضی باندې راغلی او دلته راغلی لولا په فعل مضارع لولا ينهاهم ولنا من کیدی الرب یعنی پکار دې چې منې کی کړه ولنا من کیدی لرا الربانيون والأحبار ربانيون وأحبار عن قولهم دوينا ددي الإثم عن قولهم الإثم ددي دگناه دوينانا مانا بدا سراغون بشكرا ددي دگناه دوينانا عن قولهم الإثم وأكلهم السحت أو ددي حرام خراقنا ولنمن كيدي لرى ربانيون وأحبار عن قولهم الإثم
د دې دا ګناه د ویلانا واکلهم السحت او د دې دا حرام د خوراک نه ولې نه منع یار ربانیون او احبار بعض خلک هغه چې بعض ما دا سمخ کې ویلو شاته ان انزلنا التوراة ولا آیت کریمه يحكم بها النبيون آغا بعض خلق آغا د سرم علم هم دی او عمل هم دی د سرم علم هم دی او عمل